ډېره مننه کوم چې خپل تعارف را سره وکړي. زما نوم سردار داود دی، د کامران غلام مشر ورور یم. بیسیکلي زموږ تعلق چې کوم د اخو افردید سره دی او زموږ دا ورور چې کوم دی کشر ورور دی، د کرکټ سره ډېر زیات شوق و او چونکې زما نه چې کوم دوه مشران وروڼه دي نو هغې ورته ما ویل چې یاره دا خو ډېر ښه پلیر دی او د چا سره چې ګیم کوي هغې هم ماته ویل چې یاره دا ډېر ښه پلیر دی، لهذا تاسو یو اکیډمۍ کې واچوئ. نو 2010 کې دی موږ اکیډمۍ ته اچولی، پېښور کې اکیډمۍ ده آی سی اے، د هغې چې کوم مشر دی شفیق لالا، نو هغه ډېر زیات محنت یې وکړو، ډېر یې فعاله شو. 2012-13 کې چې کوم دی بیا ابټاباد ریجن نه ګیم وکړو، هغې کې مطلب ډېر ښه رنزونه وکړو. هغې نه پس چې کوم دی دی سلیکټ شو د انډر 19 کې، پاکستان انډر 19، هغې کې ډېر زبردست پرفارمنس وکړو. هغې نه پس د سلسله شروع شوه او چې کوم دی دا بیا فرست کلاس کې بهترین رنزونه وکړو او هغې نه پس چې کوم دی 2019 کې د چې کوم دی د پاکستان 37 ساله ریکارډ د فرست کلاس چې کوم دی هغه د مات کړو او هغې نه پس چې کوم دی دلته د پاکستان دروازه 2020 کې اوپن شوه، د پاکستان ټیم کې واخیستو خو دته موقع ورنه کړلی شوه. 2021 کې د بیا پاکستان ټاپ کړو، بیا د ډراپ ټیم کې واخیستو خو دې ډراپ 2022 کې بیا واخیستو، ټیم کې مطلب راغلو خو بیا موقع میلاو نه شوه. 2023 کې بیا واخیستو خو موقع ورته بیا میلاو نه شوه. نو غریب ډېر زیات دغه شی وم، ډېر سکرجم و، ډېر مایوسه وم، خو مونږ به ورته چونکې دا دغه ورکوله چې یاره انشاءالله الله پاک به تعالی موقع درکوي. بهر ځم، بهر هم ورته ډېرو خلکو افرونه کړي، نورو ملکونو نه چې راځه، خو مونږ چونکې زما چې کوم مشران وروڼه وو هغې ویل چې یاره نه بهر به نه ځي، بس دلته کې خپله انشاءالله یو ورځ به خدای پاک تعالی دا موقع درکوي. 2024 کې چې کوم دی بنګلادیش دوره کې بیا وسو، خو چونکې هغې کې بیا موقع میلاو نه شوه. نو ریسنټ چې کوم بیا دا کپ وشو پاکستان کپ، هغې کې ډېر بهترین پرفارمنس وکړو، سلیکټران یې بیا ډېر زیات متاثره کړو. نو سلیکټرانو چې کوم دی بیا دا چې کوم ریسنټ د انګلینډ دوره وه نو دې کې چې کوم دی هم سلیکټ نه شو، خو چونکې فاسټ چې کوم پاکستان وبېلو نو سلیکټرانو ویل چې یاره نه دې سړي له موقع ورکړو، هغې کې موقع ورکړه. هغه چې دا فرست میچ و، ډیبیو میچ و، په هغې کې سینچري وکړه او دا هم ډېر د اعزاز خبره موږ دپاره خو ده، زموږ د صوبې دپاره، خاص کر زموږ دلبالا دپاره هم ډېره د فخر خبره ده چې مطلب د پاکستان د 13 کلاړي د مطلب جوړ شو چې په ډیبیو میچ کې د سینچري وواله. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر شکرګزار یو. څومره سټرګل یې کړی دی؟ یاره جي کم از کم تقریبا 15 سال سټرګل د ده وشو جي، 15 سال سټرګل د ډومیسټک او چې کوم دا پرفارمنس و پاکستان ټیم کې به اخیستو او ډراپ کاوه او اخیستو به ډراپ کاوه، ډېر مایوسه شوی وم، خو چونکې موږ د وروڼو سپورټ و چې یاره نه مایوسه کېږي، ور انشاءالله الله پاک بربادي کوي. اچھا، پاکستان انګلینډ نه میچ هم وګټل، ساجد خان د پېښور دی، دا د کې پی کې دی، څومره خوشحاله یې خپل قوم ته څه پیغام؟ ډېر زیات خوشحاله یو الحمدلله. زموږ پښتانه خو چې کوم فیلډ کې هم دي نو انشاءالله دوی خپل ځان ښولی دی او ډېر د فخر خبره ده. ساجد خان هم ډېر بهترین پرفارمنس وکړو او زموږ ورور چې کوم دی هغې دپاره خو هم موږ ډېر زیات زموږ فیملي بلکې زموږ کلی وطن دا ټول ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه ډیبیو میچ او ډېر بهترین پرفارمنس یې پکې و. څه وایي آینده میچونو کې به انشاءالله ښه پرفارمنس کوي؟ ون ډے کې انشاءالله جی امید خدا دی چې پرفارمنس به کوي او د ډومیسټک ریکارډ چې وګورئ نو د هر یو دغه کې پرفارمنس کړی، که هغه T20 دی، که ون ډے دی او که ټیسټ دی، نو هر یو کې د پرفارمنس دی او ټولې دنیا ته پته ده انشاءالله کوي به. حکومت نه او پی سی بي چیرمین نه څه ریکویسټ کوئ چې یعنې موقع ورکوي دوی ته ازماوي کوي؟ بالکل جی، زه خو یم چې کوم پلیټفارم دی ډومیسټک چې کوم پلیټفارم دی که نه دا خو یو داسې پلیټفارم دی چې مطلب د دې نه به چې کوم دی سړی پرفارمنس کوي او وایي چې کوم دی د پاکستان ټیم ته به راځي. نو زه خو یم چې کوم ډومیسټک کې پرفارمنس کوي نو پکار چې هغه پاکستان ټیم ته راشي او د ینګ جنریشن د چې کوم دی داسې موقع ورکول پکار دي، نو دا به انشاءالله پاکستان ټیم به دې سره ډېر بهترۍ طرف ته ځي، مخکې به ځي انشاءالله. ډېر داسې تکړه پلیرز دي ته موقع نه میلاویږي څنګه چې کامران غلام دی، څه وایي کرکټ هم پرېښی دی؟ نو یاره جی بس دا خو هم اوس نه شو ویلی چې څه وجه ده، خو به هر حال دی چې څوک پرفارمنس کوي او موقع نه ورکوي نو دا هم ښه خبره نه ده، ځکه چې مایوسه شي بیا خپل ملک پرېږدي او د خپل ملک نه بیا بل ملک ته لاړ شي، هلته کې چې کوم دی بیا هغې لوبېږي نو هغې هم د اړه کې د هر یو پلیر دا ارمان وي چې یاره د خپل ملک لپاره څه وکړو، خو چونکې هغې باندې عمر بیا تېر شي او موقع ورته میلاو نه شي نو مجبوره شي، ځکه چې هغه فیوچر هغې ورته پروت دي، ماشومان یې، کور، بچي، وروڼه، نو هغې د وجې کوم دی فاینانشلي به د هغې حالات خرابېږي نو لاړ شي، مجبوره شي لاړ شي.
کامران غلام څومره عمر کې کرکټ شروع کړو کله نه چرته تعلیمي څومره دی لګا راته وایي یاره جی تقریبا خو میټرک یې کړی دی او میټرک نه مخکې بس کرکټ یې شروع کړی ولې کرکټ خو به زیاتره په کلي کې د دیرو د خاورې نه چې کوم دی د کرکټ شروع کړی او زیاتره یې موږ سره په کور کې کرکټ د پیله شروع کړو نو کرکټ خو تقریبا 16 سال وشو چې دی کرکټ کې لګیا دی